بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مونږ فرایض او شرایط څومره دي او کم دي، نن به مختصر په دې ټاپک باندې خبره کوو. نو ګوره، مونږ په هر مسلمان نارینه زنانه عاقل بالغ باندې فرض دی او دا د دین په ارکانو کې یو اهم رکن او عبادت دی. په دې وجه مونږ د کول او د دې ټول مسایل پیژندل دا په تمام مسلمانانو باندې لازمی او ضروری ده. نن به مونږ د مونږ په فرایض او په شرایطو باندې خبره کوو، خو چې پای کې یو هم د انسان نه پاتې شي یا پکې غلطي واقع شوه نو دې سره مونږ باطلیږي او مونږ سره نه ادا کیږي. نو په مونږ کې ټول 14 فرایض دي چې پای کې وو ته شرایط ویل کیږي او باقی شپږو ته تمونځ فرایض یا تمونځ ارکان هم ویل کیږي. نو په مونږ کې شرطونه کم دي. اولنی زی پاک، دویم بدن پاک، دریم کپڑے پاکي، سلورم ستر پټول، پنځم قبله ته مخ کول، شپږم تمونځ وخت پیژندل او وم نیت کول. ته دې زه تاسو ته مختصر وضاحت کوم. یعنی اولنی زی پاک چې په کوم ځای کې منځګزاره مسکی چې هغه ځای بالکل پاک وي او پاغي باندې هیڅ قسم نجاست نه لګیدلې، کو چې مصلی باندې مسکی یا په جانماز مسکی چې هغه هم پاک او صفا وي. د کشن کې سړی په داسې ځای مسکی چې هغه پاک دی خو آس پاس علاقه کې ګندګي ده، نجاست ته، بدبو ده، نو په داسې ځای کې علما منځ کولو ته مکروه لیکلي دي. نو بهتره طریقه دا ده چې په داسې ځای کې منځ شي چې هغه ځای بالکل پاک او صاف وي. دویم چې کوم دی بدن پاک، یعنی د منځګزاره بدن د هر قسم د نجاست حقيقي او د نجاست حکمي نه پاک وي. نجاست حقيقي بولو، براز، وینا، شراب، پیپ وغیرہ په بدن نه لګیدلې، او نجاست حکمي یعنی چې انسان بے اودس شي یا حالت جنابت کې شي نو د بدن چې پاک وي. دریم کپڑے پاکي، منځګزاره چې بکم کپړو کې مسکی چا کپڑے بالکل پاکي وي، کو چرته هغه په جیب کې نجس کپڑا پرته وي، سګندګي پرته وي یا په جیب کې پیشاب بوتل وغیرہ پروت وي، نو په دغه صورت کې هم چې کوم نه موږ نه ادا کیږي بلکې موږ سره باطلیږي. د کشن په جیب کې نسوار، سیګریټ او چرس وغیرہ کې خودل او د سره مسکول دي ته هم علما مکروه ویلي دي. سلورم ستر پټول، ته سړی ته ستر حد چې کوم دی ته نوم نراوالی تر ګټنو پورې دی او ته زنانو ټول جسم چې کوم دی په ستر کې داخل لې سوای د مخ نه، د لاسونو او د خپونه. خپې هم علماء لیکلي دي چې په مسکی پټي وي نو دا بهتر او افضل دي. د کشان د زنانو دا ویختو دا هم په ستر کې داخل دي، کو چې د زنانو ویخته ښکاري وي یا داسې نری لپټه اچولي وي چې پای کې داغي هغه ویختو هغه تورواله ښکاری، نو په دغه صورت کې هم د دې مسکم نه ادا کیږي بلکې موږ سره باطلیږي. د کشان د نارینه او زنانه ته ستر چې کوم اعضاء دي په دې کې یو عضو داغي سلورم عیسی تدرو تسبیحات او مقدار برابر کلاو پاتې شي نو دې سره هم چې کوم دی موږ باطلیږي. کو چې فورن اغه پټ کی نو بیا سره موږ نه باطلیږي بلکې هغه کې حرج نشته. پنځم قبله ته مخ کول، یعنی انسان چې موږ کوي چې د مخ چې کوم دی قبله ترته وي قبله رو دی ودرېږي. شپږم ته موږ وخت په جندل، یعنی چې انسان کم موږ کوي چې په خپل وخت کې کوي. ته سحر موږ کوي چې د سحر په وخت کې ادا کوي، د ماسپښین موږ کوي د ماسپښین په وخت کې، مازیګر موږ کوي د مازیګر په وخت کې ادا کول. او ووم چې کوم دی نیت کول، نیت وی تړلو پخې ارادې ته چې انسان دړه نکله کې اراده وکړي چې زه د پلان کې موږ ادا کوم، او کو څوک ته ژبه باندې او په زبان باندې د الفاظ ووي نو دا هم چې کوم دی بهتر او افضل دي. دا و چې کوم دی دا د موږ شرایط دي، د موږ شرطونه ځکه ویل کیږي چې دا د موږ نه شروع کېدو مخکې دی خیال چې کوم دی ساتل پکار دي. باقی شپږ چې کوم دی د موږ ارکان او فرایض ویل کیږي هغه د اولین تکبیر تحریمه، دویم قیام، دریم قرات، سلورم رکوع، پنځم سجدي، شپږم اخیری قاعده کول. ته دې تاسو ته مختصرا وضاحت وکم چې اولنې تکبیر تحریمه وی چې انسان مون شروع کی دک وخت دی الله اکبر اولولي، الله اکبر ویل. کو انسان لاسونه اوچت کې وګونه پوری او دی الله اکبر په خله باندې اونوي نو د چې کوم نه موږ نه ادا کیږي بلکې الله اکبر ویل دا مستقلا فرض دي د تکبیر تحریمه وی. بعض علما دا په شرایطو کې شمار کړی دي او بعضو چې کوم نه دا په ارکان د موږ په ارکان کې شمار کړی دي. او دویم چې کوم نه قیام کول، قیام وی نیغ ودریدل چې انسان په موږ کې بالکل نیغ ودرېږي. ادنا حد علماء دا لیکلي چې کم سے کم دومره ودرېږي کو دی لاسونه پریدي چې د لاسونه ترې ګټنو پورې نه رارسي، او صحیح قیام دا چې انسان بالکل نیغ خپل ودرېږي. کو انسان معذور دی یا بیمار دی نو دغه بار ځان له کوم نه مسله ده هغه بیا مستثنا دی، دغه خپل بیا حالات دي، خو عام طور چې کوم نه صحتمند سړی دغه بار قیام چې کوم نه فرض دی بل لازمي ودرېږي.
او دریم بعض اوقات په قیام کې زمونږ یو ملګری دا غلطي کوي چې بعض اوقات هغه جمعه ته راشي او امام په رکوع کې ویل دی الله اکبر ویل سره فورن رکوع ته ورشي او قیام اونکي، نو دغه صورت کې چې کوم دی موږ نه ادا کیږي بلکې قیام چې کوم دی به تکبیر تحریمه پسې به قیام لازمي کوي، لږ د قیام به هماها کوي چې فرض ادا شي او بیا به رکوع ته ځي. دریم چې کوم دی هغه قرات کول، قرات وی چې ته قرآن مجید صحیح سره لوستل، ته قرآن مجید تلاوت وکړي شي په موږ کې تاغي ادنا درجه کم سے کم درې واړه آیتونه یا یو غټ آیات چې کوم دی هغه انسان په موږ کې ولولي. سلورم رکوع کول په موږ کې، یعنی رکوع کول دا ځان له مستقل فرض دی او رکوع وی انسان چې ټیټ شي او تاغي ادنا مقدار دومره دی چې کم سے کم دومره ټیټېدل چې ستا لاسونه د ګوټنو پورې ورسي او ته صحیح رکوع چې کوم طریقې کار دی چې د انسان ملا بالکل نیغه وي او سر او ملا بالکل برابر وي او صحیح طریقې سره چې کوم دی رکوع وشي. پنځم چې کوم دی سجده کول، سجده په موږ کې دا فرض ده چې دواړه سجدې چې کوم دي دا ځان له فرض دي او سجده وي چې انسان خپل تندې پوزه دا په ځمکه باندې ولګي او شاته خپې چې کوم دی په ځمکه باندې خي او خو په صحیح طریقې سره سجده وکړي. شپږم اخیری قاعده کول، اخیری قاعده مطلب دا چې که دوه رکعاته مونځي نو هغه کې هغه لومبنۍ چې کوم قاعده راشي په دویم رکعت دا اخیری ده، که څلور رکعاته مونځي نو په څلورم رکعت کې چې کوم قاعده نو هغه اخیری قاعده ده. په دغه قاعده کې دومره ټیمه پورې ناسته کول چې څومره ټیم کې انسان تشهد یعنی التحیات لله لولي تو دومره ټیمه پورې په دغه قاعده کې ناسته کول دا ځان له کوم دی مستقل فرض دی. بعض علما خروج بصنوعه دا هم په فرایضو کې شمار کړی دی. خروج بصنوعه دي ته وي چې انسان په خپل اراده باندې د موږ نه بهر شي، یعنی په آسان الفاظو کې سلام سره د موږ نه اوتل چې انسان سلام سره د موږ ختم کی او د موږ نه بهر شي، نو دا چې کوم دا هم بعض علما په فرایضو کې شمار کړی دي. نو دا دیار لس چې کوم ته موږ فرایض شرایط او ارکان دي، نو دې کې چې یو هم ته انسان نفات شو یا پاکي غلطی رااله دې سره د انسان موږ کوم دی باطلیږي منځ سره نه ادا کیږي. په دې وجه د فرایضو په موږ کې ډیر زیات خیال چې کوم ساتل پکار دي. الله تعالی دې په دې فرضونو زده کولو